صفت د قران کریم هغه دا دی چې قران کریم دا شفا دا د علاج د پارا د بیمارانو د علاج د پارا علاج کوونکې کتاب دا قران کریم دی لکه دغه سورۃ یونس 57 نمبر آیات دی وشفاء لما فی الصدور او قران کریم علاج دی د هغه بیمارو د پارا چې پسینو کې دي د سینو چې څه بیماری دي امراض باطنیه امراض روحانیه نو داغه د پارا علاج قران کریم دی وشفاء لما فی الصدور او دا علاج دی د فار د هغه بیمارو چې کمی پسینو کې دي دارنګ بل صفت د قران کریم بل نوم د قران کریم دی رحمت قران کریم دا رحمت دی لکه دغه سورۃ یونس 50 نمبر آیات ورحمت للمؤمنین او قران کریم رحمت دی د فار د مؤمنانو سبب د رحمت دی الله ته د قرب او د نزدېکت سبب دی دارنګي بل صفت د قران کریم او نوم د قران موعظه زړه نرمون کې کتاب یو سړی وای چې ما د دې نصيحت وشي چې زما د زړه ور باندې نرم شي د زړه سخواله می ور باندې ختم شي نو د قران بیان ته کې نزله باندې نرم شي او موعظه یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم اے خلقو یقینا راغله دې تاسو ته نصیحت د طرف در رب تاسو نه زړه نرمون کې کتاب اثر کوون کې فضل باندې بلوم د قران کریم دی الفرقان جدائی راوستون کې بمن د حق او د باطل کې جدائی راوستون کې بمن د خالق او د مخلوق کې سورۃ فرقان اول نمبر آیت تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا برکتون والا دے اغا ذات جلالی گلے دے فرقان اغا کتاب چې د حق او باطل بمنز کې فرق را وسن کې دے پابند خپل باندې چې شید بارا د مخلوق يرون کې دارنګ دغه صفت د فرقان د قران کریم سورۃ بقرہ یوصل دریم نمبر آیات کی ذکر دی چې قران کریم د یوصل درې اتیا نمبر آیات کې د حق او د باطل بمنځ کې فرق را وستون کې کتاب دی جدائی را وستون کې کتاب دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان میش رمضان پنځات نمبر آیت دی یوصل پنځات شهر رمضان الذي میش رمضان اغدا انزل فيه القرآن جنازل کړي شوی دی بدی کې قرآن هدایت دی د بارا د خلقو وبينات من الهدى او واضح دلائل د هدایت دی والفرقان او فرقان دی د حق او د باطل پمنځ کې